رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے وی الله د انسان په توبه داسې خوشحالیږي یو مثال یې ورکړي لکه یو انسان په یو څاروي باندې سور دی په یو اس د سره په هغه اس خپل خوراک هم پروت دی او خپلې اوبار سپې پراته دي او یو صحرایي ځمکه کې روان د ځنګل منځ ته لاړ داسې ځای ته ورسېد چې هلته هېڅ قسمه انسان نشته دی ستړی شو چې لږ دمه کوم دا باقي سفر به بیا وکړم هسې وتړه ځان سره نږدې او د سملاس وده شو چې د خوبه راپاڅېد ویې کتل اس نشته اس تښتېدلی دا سړی ډېر زیات خفه دی دومره پریشانه شو چې خدای دا خو مرګ په خپلو سترګو مې ولید مرګ راغی ځکه چې د دې ځنګل نه زه په خپو وتی نه شم چېرته به ځم د اس په ذریعه خو تلی شم اس خو لا او زما چې کوم خوراک و او کوم اوبه وې هم په اس لاړې او ځنګل خطرناک دی هر قسمه حیوانات پکې شته زمري پکې شته دی منډې و یو خوا بل خوا چې دا اس را پیدا کړم خو هېڅ پته داسې ونه لګي دی اوږې م شي ډېر زیات او تږې م شي او د مرګ چې څومره علامې اسبابې دا وه د ټول حاضر شي لږ یې سوچ وکړي چې ځم چې هغه کوم ځای کې زما نه اس تښتېدلی او هلته سملم ډېر اوږې مو ډېر تږې مو ډېر ستړی م سر مې ګرځي نو سمبلم که په خوب کې رانه څه ووته نو خبر دومره دې تنګ دی غریب چې راغی هغه ځای کې سملاست او وده شو او سترګې وغړولې نو اس ورته ولاړ او هغه اسې چې سینګ پرېښې و اقسې ولاړو هم اقه د ده خوراک او د ده څښاک د ده اوبه د ده ټول سامان پې د پاسه پروت دی دی دومره خوشحاله شي که نه حضور پاک فرمایي چې د خوشحالۍ نه خوله خطا شي نو دی وایي د الله په دې قدرت چې یا خدای ماله خو د ژوند واپس راکړه زه خو اوږ یم خوراک ته یم راکړه تږې یم اوبه دې م راکړې او په دې اسو څه خپل ځای ته ځان هم رسولی شم نو دی د ډېرې خوشحالۍ نه وایي اللهم انت عبدي وانا ربک خدایه ته مې بندی او زه دې رب یم وی خولې خطا شي خوله د ده مطلب دا و چې ده ویم چې خدایه ته مې رب او زه دې بندی یم نو د خوشحالۍ اظهار کې دومره په جوش کې راغی چې خولې خطا شوې ته مې بندی او زه دې رب یم نو چې دا سړی په دې اس موندلو په دې خوراک او څښاک موندلو څومره خوشحاله شو الله د مسلمان په توبه د دې انسان نه زیات خوشحالیږي افسوس دا دی چې مونږ ګناه هم کوو توبه هم نه باسو مونږ د خدای دشمني هم کوو ګناه خو د خدای دشمني ده ګناه خو الله خفه کول دی مونږ الله خفه کوو ګناه خو د الله نه بغاوت دی لکه د بادشاه نه چې څوک بغاوت وکړي بادشاه څومره لویه سزا ورکوي الله خفه کو الله سره دشمنی کو د الله نه بغاوت کو بیا توبه نه وباسو او که توبه وباسو نو هغه زمونږ د خدای پورې د ټوکو توبه ده د خدای پورې ټوکې څنګه ګناه به نه کوم زمارې توبې نو بیا وکړي ګناه به نه کوم نو بیا وکړي ګناه به نه کوم دړنه توبه نه وباسي دړنه هسې د خلکو دپاره د خولې نه لګیا دی یو سړی وایي وی سبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه سبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خنده میں آیت با استغفار ما پلاس کی تصویر او پخلی وی توبه 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 او پړکی سری چې توبه توبه ده بدو او چې سوکنی بیا هم لپه بدو لکه امقه گناه پرته وی شیطان خو خاندي چې د خمې غرق او تباه کړي ځکه تا خو ته خدای پورې ټوکې کوې لکه د تو ګناه نه توبه نشته په خولې توبه توبه وی زه خمې غرق کړې خمې تباه کړې